لومړی تحفه دا دی چې تاسو مونږ کې هر یو دا غواړي چې مونږ اولیاءو کې الله شمار کی او په صالحینو کې مونږ الله شمار کی او مونږ د دې امت معززین خلقو کې شمار شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت معززین دوه قسمه خلق ښودلي دي، اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. زما د امت معززین حاملین د قرآن دی، یعنی قرآن پاک علم حاصلون کی، قرآن پاک یادی کون کی، یعنی علماء قراء اور حفاظ. او دویم کس چې یاد کړي، دویم جماعت چې یاد کړي تهجد گزار یاد کړي. او علما لیکي چې صالحین او د اولیاء او طریقه دادا شیدای به تهجد کوي، بغیر تهجد دا سره ولی الله ډیره مشکله ده. اوس کوم تاسو دا غواړو چې زه د اولیاءو کې شمار شمه او تهجد گزارو کې د هم شمار شمه او هغه لوجه زه د امت هغه معززینو کې هم شمار شمه او بیا چې کله زه مړ یم او بیا څوک لمونځ کوي او تحیات کې وایي السلام علینا، یا الله د دنیا او د آخرت سلامتی په موږ باندې راولې، هر قسم مشکلات او حفاظت په موږ باندې راولې، او یا الله هر قسم آفات او بلیات او مصائب او سلامتی موږ ته راکې. وعلى عباد الله الصالحین، او دغه دعا مې د بندگانو دپاره صالحینو دپاره دی. دا غواړي چې زه تر قیامت پورې په دعا کې یادېږم. نو تهجد به تاسو کوئ، خو تهجد ډېر ګران دي، دې له وجې اسانه طریقه درته ښایم. ماسخوتن لمونځ خو کوئ که نه؟ تاسو کې څوک داسې چې ماسخوتن لمونځ نه کوي؟ دا لاس اوچت کړئ. ماشاءالله ټولې کوئ. نو شامي یوه مسله ښودلې ده، د فرضو نه پس څه شی تاسو کوئ؟ 2 رکعاته سنت او بیا ویتر. د 2 رکعاتو سنتو او 3 رکعاتو ویتر میز کې 2 رکعات الموز په نیت د تهجد کوي. الله بمو اصحاب اللیل کې شمار کی، الله تبارک و تعالی بمو د امت معززینو کې شمار کی، او ان شاء الله الله بمو اولیاءو کې شمار کی. او تر قیامت پورې چې څوک الموز کوي هغه دعاو کې به تاسو هم شمارې ان شاء الله کوو کنه. څوک به کوي. جزاکم الله. او دویم نمبر باندې پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغی، خو ډېر مال دولت یې را سره خو فراخي نه راځي. نو پیغمبر علیه السلام یو دعا ورته وښایله چې کله دی راغی 15 ورځو پس ورته وایي ای د الله پیغمبره دونه مال دولت ما کره راغی چې ځای نه ورته موندم، چېرته کېدم. نو که تاسو دا غواړئ چې مال دولت دې ما کره راشي او قرضې وي را باندې هغه هم ادا شي، او که ما په چاوي خپله د کور ته راوړي، د دې برکات ما خپله کتلي، او ورسره کم از کم 2000 نیکۍ روزانه ورته لیکلی شي او 200 بوټي د کجورو په جنت کې ورته لګي. نو دا یوه دعا درته ښایم، سهار بیا وایه او مازدیګر بیا وایه، درته ویې ښایم. خو شکرانه استاسو په خان دی ما ته حصه میلاویږي، بس حصه میلاویږي، حصه درنه غواړم. داسې به وکړئ چې کله تاسو به پوه شئ. نو رمضان را روان دی که نه؟ رمضان کې به یو سې روزه ولګوئ، او بله رمضان کې لږ د کونډو رونډو یتیمانو خیال وساتئ. ډېر لوی غریبانان داسې دي. یوه ورځ کور کې ما بچیو نه تپوس کو چې زموږ مدرسې کې څوک شته در سره داسې غریبانان مسکینان؟ ویل او ابا 2 کسان داسې شته، دا 2 کورونه چې دوی ماښام په اوښکو باندې روژه ماتوي. نو د ما عزیزانو ډېر به در سره نه وي داسې غریبانان، لږ د دې خیال وساتئ. نو دعا درته ښایم، ما سره 3 ځلې ووایه، بیا تعداد درته ښایم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. 13 ورځ په بحرالعلوم کې ختم بخاري و. نو یو کس راغی تعارف یې وکړ چې زه کرک نه سپیشل راغلی یم ختم بخاري ته. نو ما ورته چې دې کې څه تا کمال موندلی دی؟ وایي 13 کال دا دعا دې ښودلې وه، زما چې څونه مشکلات
کله هم راغلی دي دا دعا مې شروع کړ ټول مشکلات مې الله ورسره ختموي نو ان شاء الله ول تاسو شو کوي سحر د سنت او فرض او مېز کې کټیم نشي ملاو چلو سحر المازنا پس یې وای سلسل زلیدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله او مازیګر نه پس هم وای اول اخیر یو لس یو زلیدا درو شریف وای الله په فضل او کرم احسان سره مالی لحاظ سره یا کور کې سم مشکلات تاسو ته پیښیږي الله تبارک وتعالى به مدام مشکلات ختموي او تر دې حد پورې کواړه ګناهونه مو سمندر زګونو هم روي هغه به هم الله پاک معاف کوي الله تبارک وتعالى دې چې سموویل سمواوردل عمل کول توفیق نصیب فرمایي والله تبارک وتعالى دې د عتیق الرحمن حافظ صاحب ته کومه د شادي دا د لپاره هم د دوی د والدینو لپاره او ټول خاندان لپاره بلکې دواړو خاندانونو لپاره د عزت ذریعہ وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین